اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د آیت کریمه کې الله تعالی سلورمه طریقه ذکر کوي د اصلاح د ازواجو. خزه د ناشزه شو، اوله طریقه د وعظ د پایزوهن، دویمه طریقه د هجران د وهجروهن جدائی، دریمه طریقه د ضرب د وضربوهن، کدی دریو طریقو سره کار ونشو نو بیا به څلورمه طریقه کې جرګه به ورسره کې. جرګه به څوک کوي؟ یو سړی به د ښځې د خپلوانو نه وي او یو سړی به د سړي د خپلوانو نه وي. دواړه په خپلو کې مشوره وکړي او د دې فیصله به وکړي. ښځه چې د خپل خپلوان ته واک ورکوي نو ټولو خبرو واک به ورکړي چې ستا باره کې موږ څنګه فیصله وکړه نو به ټیکي، او سړي باره کې چې د خپل حکم فیصله کوونکي څنګه فیصله وکړه موږ شان به هغه بیان الله کوي. الله وایي دا د جرګې والا دواړه کسان که مقصد یې جوړولي نو خدای به دا دواړه ښځه او خاوند جوړ کړي. صحیح ده؟ دې کې دې خبرې ته اشارت دی کله چې جرګه ماران د الله د رضا دپاره او د اصلاح دپاره پاڅي نو خدای پکې برکت اچوي، خلک خدای جوړوي. وَإِنْ خِفْتُمْ که تاسو ویریږئ شقاق بینهما، یا وَإِنْ خِفْتُمْ که تاسو پوه شوئ، علمتم تاسو پوه شوئ، شقاق خلاف بینهما د اختلاف په مابین د ښځې او د سړي کې. بینهما څه معنا د بین الزوجین؟ که تاسو ویریږئ او یا تاسو پوه شئ شقاق الزوجین بینهما د اختلاف د ښځې او د خاوند په خپلو منځونو کې. دلته شقاق مضاف شوی دی ظرف ته توسعا او مجازا ګورئ. اختلاف خو په بیت کې نشته کنه، اختلاف خو په زوجینو کې دی. والاضافه للاتساع، اضافت د مجاز د پاره دی. ای شقاقا بینهما، هغه شقاق چې واقع دی د دې دواړو په منځ. فبعثوا الیږئ الیهما دې دواړو ته برضاهما په رضا د دوی دواړو حکما رجلا عدلا عادل سړی من اهله اقاربه د سړي د خپلوانو نه، وحکما یو عادل فیصله کوونکی من اهلها د ښځې د خپلوانو نه. خو څه به کوي؟ ویوکل الزوج، وکالت به ورکوي زوج حکمه خپل فیصله کوونکي ته په طلاق او په قبول د عوض کې علیه په طلاق باندې. د طلاق اجازت به ورکړي که طلاق د خوښه شم ورکومه او که خلع د خوښه شم ورسره کومه.
ګوره وقبول عوض قبل دل د عوض علیه په دې چا باندې طلاق باندې دا خلع شو کنه چې خزه ورته دومره پیسې به ورکم ما دې خلاص کی او هغه حکم ورته راځي ته وای بس نکیږي چې پرې نه دی بده به وای بس نکیږي دا باندې ټینګيږي چې نه وتوکلو هيا او وکالت باور کی دا خزه حکم خپل فیصله کوون کیتا بل اختلاف په خلع کی کنه جوړې دل نو خزه تبوای چې تاته مہر درکړې ته دا مہر ورکه غب طلاق درکې نو د خلع اختیار بوي فیجتهدان دا دواړه سړي به کوشش وکي ويامران الظالم ظالم تبا مرو کی پروجو سره چخده ته وګورو د ظلم نه لري شو طلاق مور کو دا خزه غریب بسکای او خزه تبوي خده ته وګوره سم شدا سړی غریب بسکای چې استاد طلاق درکې او کنا سمیدن او یفرقان ان رایاهو یا بدواړه جدا کی کده دی دواړو دالی دل چې جدا کی دلی خدي په پوسای کنه سي قال تعالی الله تعالی وای یریدا کچر اراده لري دا حکمان ضمیر حکمان تراجه سے اصلاح د اصلاح د دواړو وفق الله بینهما توفیق بالله ورکی جوړ خبره ولی الله تعالی بینهما د زوجین په منځ کې تاسو په پوښتنه یو مطلب شو یا د یریدا ضمیر زوجین تراجه ده یریدا کچره خزو خاون اراده د اصلاح لري نو وفق الله بینهما الله به جوړ په منځ کې راولي نو چې څوک اصلاح د جوړ اراده لري نو هغه بیا وړو خبر باندې نکل کیږي دغه خزه دا غواړي زور تر اصلاح کوم نو وړه خبر باندې بنن خلی سړی بم په وړه خبر نن خلی استپکه جوړ خلاص جرګه قبول کیو چې څوک جرګه قبل اول ځل غوړي وړي خبري ولې د دینه تیر سم چې څوک نه تیریږي او خلی نو پیسې چې دا جوړ نه کوي کدی اراده ته جوړی نو بس ټیک شو بین الزوجین یقدرهما علی ما هو الطاعه من اصلاح او فراق مقرر کوي بد دي دوړ په منځ کې هغه چې سفرمند برداری د اصلاح نه او د طاعت فراق ان الله کان علیم پویا بكل شیء خبیر بالبواطن كالظواهر په پټو خبرو لکه کار خبر وعبد الله دا یو بل مسله ده په دې آیت کې دې صورت هغه دا چې تدبیر المنزل مختلف مسئلے تیر شو د خزو د طلاق و غیره و غیره خو دې مسلو دې جرګو کې ګورې دومره ونن خلې چې د خدای عبادت تل نه پاتې وعبد الله دې عبادت الله کوي وعبد الله معنا وحدوه یوه وکړای عبادت په معنا د توحید سره ولا تشرکو بی شیئا شرک مکوئ د الله سره هیڅ شی وبالوالدین احسانا واحسنوا بالوالدین احسنی رويست اشاره دی خبر ته چې احسان مقولی مطلق دی په لې موضوع په دپار احسانو کې د مور بلار سره په احسان برانی کی ولی نه جانب نو اړخ ورته نرم کوي لینا جانب زمانہ دا کنایه د تابعدار نم داسې ورته ودرېګه داسې نه چې زیګ پلار سره نه داسې نرم ورته ودرېګه چې هغه سوي منای او همیشه حاضر او ناظر وسچته خدمت لینا جانب دی ته وی لینا جانب دا معنا نه چې دا ځای په پوس کا جانب دا معنا چې ځان تابعدار کا ګور اغل بس همیشه ودرېګه تاسو په پوس دی کې دا مور خپل ډېر واجب نعمت ته ده خدا سړي سره ډېر نږدې کړه او کوم نعمت چې چا سره نږدې دا غو نعمت قدرې کني جواب راکړه نه کړ د خلکو پلرونه سړي ته څومره غټ خلک کار یو خپل پلان دا ورته غټ سړی نه ښکاري قسم دی ګوري دا سیده کنه دا پلان کې دا سړی دی پلان کې دا نه وای چې زما پلار پشان شخصیت په دې دنیا کې نشته دا سیده کنه دا د کوم نعمت سړی نږدې او واسطه ور سره د چا ډېرې او دا نعمت خو سړی ته بلا تکلف خدای ورکړي
او هغه ته ډېر محترم او معزز نو هغه استاد احترام او عزت چې کوي او تا سره محبت ساتي کله دا محبت سبب د بعد وګرځي سره وي ګور ورته هغه قدر چې کوم دی نو بس د پلار هغه عزت او عظمت سړي زره نه ختم شي دا سیده کنه ده تاسو ګور ډېر احتیاط کوئ قسم دی دا چې کله مړ شي نو بیا به پته زه ته کوي مچ زما تجربه وشو کنه زه اوس خفه یم چې ما د پلار دومره عزت ولې نه کوم دا هغه خپې مې ولې نه ښکلولې قسم مې د پخدی چې ما سره دا سوچ دی او دا هغه چپړې مې ولې په دې څادر نه صفا کولې او په دې پټکي زه همیشه دا سوچي را سره تاسو ته دا وایم چې دا نعمت در نه ګورئ ضایع نشي او ګورئ پلار سره به تکبر نه کوئ تکبر یې دا کرو سړی ورته شخصي او خبرې ورسره نه کوي بس ځان ورته نرم کوي هغه غوسئ ته به ځان ورنږدې کې او تپوس به ترې کې او ادب او احترام سره او په دې باندې هغه ته ځان ورنږدې کوي کله به زما پلار سره زه تیز لاړم بچی چې ورسره تیز لاړ شي پلار خو نه خفه کېږي که هغه د بچی قوت ته چا قوت دي د پلار یې که نه ورور ورسره نیغ شي نو پلار سړی څومره غوسه کېږي او ورور را سره نیغ شي او بچی چې ورسره نیغ شي نه خفه کېږي سیدګل قاري صاحب زما دې خبرو ته تا خیال دی که نه دی دا خو هلکان دي که ستا خیال دی زما دې خبرو ته تاسې پې پوښتلې که نه پې د پلار ډېر عزت کوئ او د مور ګورئ دا یو عظیم نعمت دی قسم مې د پخدی دا د پلار مینه تاسې ته بل څوک نشي درکولی زما اول کال د درس 1996 او د دې تورخم نه چې ووړې او جلال آباد ته نارسېده لوی سړک دی د لوی سړک په سر یو مدرسه وه هغې کې مدرس وم 1996 او زما پلار په سفر ته لرې او هلته ګاډي کې ناست شوی او ګاډي والا ته دا ویلي و چې ګوره لاره کې به ما ته یو 15 منټه ودرېږي هلته زه زوی مې دی هغه ګورم هغه سره دا شرط لګولی و ما ته چې منظر اوس راچیم نو ډېر افسوس او خفګان راشي د مدرسه خو د دې سړک په سر و ګاډي و چا ویلي بابا را روان دی چې دا به څوک او ګاډی ودرو نو زه ناست وم چې طالبان را سره ناست سبق مې ویلی او چې ومې کتل پلار مې و او تیز تیز را روان و څادر یم په دې ګاډي کې پرېښی وم داسې بې څادره و او چې څنګه راغی او زه ورته پاڅېدم په دې مخ او په دې تندي ښکل کړم او سترګې د اوښکو نه ډکې شي او ډېرې داسې نیولی وم که نه یو 2 میاشتې په سفر ته او ډېر د محبت اظهار یې وکړو او زه هغه وخت کې کشر وم که نه نو چې بیا زه کېناستم او دی لاړه نو بس ما زه داسې شومه چې کمرې ته ننوتلم زړه مې ډېر خفه شو بیا به طالبان او شاګردان هغوی به ما پسې خندل وایي ګوره ته یې ښکل کړې اوس هم ورته ماشوم ښکاري نو که سړی څومره مشر شي نو پلار له څنګه ښکاري ما ته به پلار دا اوس چې وفات کېدم ګوره زه هغه وخت کې زما عمر به 15 کال 2010 کې وفات شوی ما ته به ویلې بازار نه ته دا سودا مه راوړه دوکانداران دې دوکه کوي څه به راوړی دا دوکانداران به دې دوکه کوي قسم مې دې په خدای چې د پلار مینه بل ځای کې نشته ګورئ د پلار محبت بل ځای کې نشته زه ډېر خفه وم دا به بار بار ویل چې څومره بچي مې دي چې دا ټول یو طرف ته شي نو ستا د دې خپې سره به برابر نه کړم دا خبره به یې راته ډېره کوه او کله به ورسره زه ډېر دغه شم یوه سخته خبره به ولاړ به وپي کلک به نه به بدلېده نو ما به بیا دې خوا دې پټوله مازدیګر کې که پټو کې به 2 بدبه شو بیا به مې ورته خبرې وکړل بیا به خبرې نه واوړېده نو چې کله به ډېر سخت و والدې به راته ویلې پټوله یې که بس بیا بس ما خبره به او چې مجمع کې به مې ورته ویلې نو غوسه کېده به ډېر یو سخت سړی و د مزاج نه ډېر سخت و خو ډېر محبت و پکې
نو ګورئ ډیر خیال بکوي، ډیر خیال بکوي. داسې محبت والا بیا څوک نشته ستاسو په سر لاس راکاږي. قسم کشته دی، قسم مې د په خدای چې نشته دی. وبذی القربا کله کله پلار یا مور غصه سړی ته که تاسو خیال کړئ اعراض کوي، هغه ولې خفای سدی ورته نه دا نه چې مونږ تیم را خفه شي چې مور مې خفه ده یا مې پلار خفه دی. هغه په دې خفای چې هغه سزړه کې یا قشان نه هغه چې څنګه ادب او احترام او څومره تعلق موږ نه غواړي هغه موږ کې نه وي. موږ ته وایي نه ځکه تکلفي تکلیفي کنه و چې دې ته تکلیف ونه رسېږي خو ځان داسې خفه کړي او موږ تیم ځان را لرې کړو نو بیا ښه نه ده که نه. چې بس یو دوه درې خبرې درته نرمې نرمې وکړې بس هر څه ختم شي. چې دې ګاډو باندې بازو باندې لیکلي ارشاد مولوي صاحب ما ته دې خیال نه دی ډېر قیمتي خبرې مې ورته وکړې. کله کله داسې خدای رانه راوباسي. ګورئ دا اختیاري خبرې نه دي. ګورئ کله په دې ګاډو لیکلي سل ګیلې یوه خندا کتلي دي که نه دي کتلي. نو د بچو محبت د مور او پلار دا د عشق محبت دی. قسم مې د په خدای چې د دې نه زیات محبت نشته. نو سل ګیلې په زړه کې یو ځل ورته وخانده خپې زور که د لاس نه راونیسه هر څه ختم. بیا تا ته نه وایي دا دا دې کړي دي هر څه ختم شي. بیا تا سره سپیناوی نه کوي چې دا دې کړي دي. بس وایي نور سم شی خیر دی خبره نشته. د دې نعمت ډېر قدر کوئ. ګوره صاحب الحق دا کټ کې درته پروت دی. ګوره دا عظیم یو شخصیت دی. دا مواد چې دا خبرې نشي کولی یا چېرته تللی نشي چې دا نه بیا به تا ته د کور پته ولګي. دا کور به تا ته څنګه سپېره ښکاري. الله وایي وبذی القربا او نیکي کوئ د خاوندانو د رشتې سره القرابت والیتاما د یتیمانو سره والمساکین د مسکینانو سره والجار ذی القربا او د ګاونډي سره چې د رشتې خاوند دي. شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني ډېر عظیم شخصیت تیر شوی دی. متکلم اسلام و علم کلام کې علماء دیوبند کې دا درې کسان ډېر ماهر و. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله، مولانا شبیر احمد عثماني او مولانا شمس الحق افغاني. علم کلام متکلم اسلام دقه خلقو. ها تاسې په پوه شئ تقی عثماني صاحب لیکلي دي وایي مفتی شفیع صاحب والده چې کله وفات شوه کراچۍ کې او دی راغی او ډېرې په چغو چغو ژړل. و موږ ورته وایو چې جی دا خو یو بوډۍ ښځه وه مړه شوه خیر د دعاګانې ورته پکار. هغې سره رشته کې شریک و نږدې و. ویلې چې نه زه په دې نه جاړم چې بوډۍ مړه شوه دا زموږ یقین دی چې جنت ته به تللي. خو په دې جاړم چې ما ته څوک مولانا صاحب وایي، څوک راته شیخ صاحب وایي، څوک راته شیخ الاسلام وایي، څوک راته متکلم اسلام وایي. دا مختلف نومونه والقابونه راکوي. او دلته به چې راغلم نو دې به راته بچیه څنګه یې. اوس داسې څوک نشته دې دنیا کې چې ما ته بچیه ووایي ځکه په جاړم. داسې څوک اوس نشته چې ما ته بچیه ووایي. ځکه له غټ غټ سړي بچیه ورته ووایم د محبت د وجه زړه کې وایم چې د خدای ظالمانو تاسو سره د دې لفظ څه قدر دی چې زه درته بچیه وایم. د دې قدر ما سره دی چې دا څومره د قدر لفظ دی او دا څومره د عزت لفظ دی. والجار ذی القربى القریب منک بالجوار گاون کې تا ته نږدې او نسب او یا پرشته کې درته نږدې. والجار الجنوب هغه ګاونډي چې لري تا نه البعید عنک بالجوار گاون کې درته لري خو نسب کې درته نږدې. ښه
گاونډي شکنه اوی نسب یادار چې نسب کې در نه لري دی خو گاوند کې در ته نږدې دی الجار الجنوب شکنه والصاحب بالجنب هغه برګره ده اړخ دین سم مراد دی الرفیق فی سفرین د سفر مرګره چې تا سره څنګه کې ناشتي او صنعت یا د کاروبار مرګره او قیل چاوی دی صاحب بالجنب نه زوجه مراد ګوري صنعت کې صاحب بالجنب تا سره سبق کې خوا کې څوک ناشتي دا مراد دی هغه سره خسلوک کوي دانه چې تنګوي پورا خیال ساتھ ہے وابن السبیل المنقطی پی سبری دا لار زوی منقطی دا کور نپی سپری پا سپر کی یا میلما آغا سر خسلوک کوئی میلما سر خسلوک کوئی گورے مہمان نوازی دا دا پیغمبران صفت دا ضرور نه دا چتا دے میلما تا گڑان او چرگان او کبابون راوڑی نا پیاز دی خو گورے پنیاز دی تاسې په پوه شئ د میلمه به ډېر قدر کوئ میلمه به په ځان نه بوج کوئ او زمونږ او ستاسو میلمانه اکثره څوک علما او طلبا علما او طلبا ښه خوراکونه غواړي تاسو نه کور کې صحیح ورته راوباسه په محبت سره دا نه چې پټېږئ ته ګورې میلمه نه به نه پټېږئ بې خوندي به نه کوئ ښه څیزونه نه غواړي ګورئ هغه کور کې ټول غریبانان دي دا نه چې کور کې چرګان خوري او تا نه تا دال دلته نه دی خوښ نه کور کې به دال خوري یا به ټیپر خوري او تا ورته دال راویستل نو ډېر به خوشحاله زما ډېر قدر یې وکړو البته چې کوم میلمه راوغواړې نو هغه ته بیا لږ تکلف کوه صحیح شو او چې کوم دی نه یې راغوښتې او اچانک راغی نو بیا دې پټېږه مه چې څه و هغه ورته راوړه څه ته کور کې خوري هغه ورته راوړه د سره شریک وخوره بے تکلفی با کوئی دا ریا و نمود بنا کوئی چه خشه میں کور کے نشتا دا میلمہ بس سکنگیش اکثر ادا سی کنا وما ملکت ایمانکم آغا چه مالکانی خلاصین استاس من اللہ رقاد غلامانما ان اللہ لا يحب من کان مختالا یقینا اللہ نخوخی غسوک مختالا متکبرا چه متکبری فخورا فخرونه کوي علی الناس فخلقو بما باغ مال اوتیه چې د تور کړل شوی مال یا علم ورکړل شوی په خلکو باندې فخر کوي فخور د خدای نه دی خو فخر زدا سي موتا سي داسي دا خدای نه دی خو باجه ملایان فخر کوي علم به اوسو ټکی د شوی کنه فخر دا د خدای نه خو فخر دای چې نور خلک سپک ګڼي او زدا سي موتا سي داسي دې ته فخر وای یو اظهار د حقایق و ده او زړه کې فخر نه ځان لوی نه نو دا خیر دی الذين يبخلون دا مبتدا شو دا موصول شو دا ټول صله چې ورته راځي شي مبتدا اشکره دا ورته مبتدا شو او لهم وعید شدید دا خبر پټ دی ها الذي کوشش په ترکیب الذين يبخلون کسان چې بخل کوي بما پس یجب علیهم چې د دې په ذمہ واجبي ويامرون الناس امر کوي خلق ته بالبخل فبخل به فبما يجب عليهم خپلم بخل کوي چاله سنا ور کوي انور خلقم د سور کړه نه منه کوي او ورته وي صدقه کوم نا مکه وګوره او مرګره وي د طالبانو لک سکوم او ورته نه مکه و دې ټول ته چلته رسیدې چې ورته وای وکا تحریز ورکا علی الصدقه دانه چې دا بخل بخیل دی ته وای نو بخل ډیر بد شه د خدای دې منګو تاسو نه باسه مليان اکثر او طالبان بخیلان تاسو به پوښتنه غټ بخیل پکې شاید ګل قاری سے تاسو ته کله صدقه کړې ده دا حال دی یا ور صدقه کی تاسو بس بیا بخیل نه دی او الته ته کور ته راشه یا دل تر
خیر دې چار څه خو صدقه وقار صدقه کړي د کړه ها لا ور کړی دي من پځي د فضل ددا خدای سور کړی دي کم فضل ور کړی دی هغه پټای من العلم د علم نو د مال نه علم خدای ور کړی پټای خلکو ته نه خي مال خدای ور کړی دی نه خي صدقه نه کوي وهم اليهود تا يهوديان دي خبر د مبتدا لهم وعيد الذين يقولون لهم وعيد شديد واتتنا للكافرين من ترکه ده کافرانو لرا بذالک و بغیری پدې خبر باندې په نور خبرو چې کفر کوي عذاب مهین عذاب ذو اهانتن خاوند اهانت والذین عتب دی علی الذین قبلو اکسان چې لګي مالونه د ریا الناس د پار د ځان خودنی خلقو تا ریا الناس مصدر مضاف الی المفعول ګورئ ریا الناس ځانه خی خلقو تا دا به مفعول له شي د ينفقون د پارا او فاعل د مفعول له د پهله معلل له به یو شي کنه ينفقون فاعل دی د ریام دی جانن مولای بل ترکیب کړه چې ریال ناس دا حال دی دا ضمیر نه چې کم په ينفقون کې دی بیا په اعتراض ورته کې چې حال خو بذل حال حمل دلته حمل نه صحیح کیږي ځکه مصدر دی ریا دے جواب کئی مصدر په معنا د اسم فاعل سره د مرائین لهم په داسې حال کې چې ځان خودن کې دی لهم د خلقو ته ولا یؤمنون بالله ایمان لري په الله ولا بالیوم الاخر نه پر ورځ د اخرت کل منافقین و اهل مکه ومن یکن الشیطان له قرینا سوچ شیطان وی دلر مرګره صاحب یعمل بامری عمل کوي په امر د دلکدا او کسان پسا قرینا بیس قرینا ډیر بد مرګره ده هوا ده وما ظالم سغضب شپدی لو امنو بالله کچری ایمان راوړي په الله او ورځ د اخرت وان په قول گئی مما د غمال نرزقهم الله چلا ور کړي دی معنا بد ما ذات شي اي ضررن علیهم س ضرر به ورسیدي ته پدې کې او استفهام د انکار د پاره هیڅ ضرر نشته ولو مصدریه ده لو امنو کې لو مصدریه ده جواب نه غواړي لا ضرر پی و انما الضرر پی ما هم علی ضرر خو هغه حال کې ده چې دی په کم حال کې دي چې بخل کوي ورکړه کې خو ضرر نشته بخل کې ضرر ده تاسو به پوښتنه کې په نشته پوي خدا خیر کې وکان الله بهم علیما ده الله تعالی په دی پوهه په اجازه جزا ورکړي دي ته ما په عاملو چې دی کوم عملونه کوي ان الله قنن الله لا یظلم ظلم نکیادن دی چا سرا مسقال ذره په وزن د ذره ذره ته اصغر نملتن ور کوټه سر میګه بیان قصها چې کم کی کموال راولی من حسنات یزيد فی سیئاتی الله ظلم نکي چې سیئات زیات کې او حسنات کم کی دي ته ظلم وای و ان تکو کچری دا ذره حسنتن کی د مؤمننا ذربا تکو پایل شي او حسنتن به چکم ده د غشی دا خبر شي تکو کې با کانه به چکم ده ناقص شي او په قرات کې پر په وین تکو حسنتن په کانه به تاماشي کې موجود شي حسنا یضاعف حدچن به کې الله د تمن عشرتین دلسنا الی اکثر من 700 عدد 200 زیات پورې په قرات کې یضاعف هراغره په تشدید سره 200 پورې 2 لک پورې 49 کروڑ پورې به ورته خدای زیاتې ګوري دا د 49 کروڑ خبره د تبلیغانو صحیح ده ګوري دا غلط نه ده ښا ته غلط مو وای ضرب پکې کیږي یو د ابو داود حدیث دی یو د مشک دغه ابن ماجه وسوا اولک او وسوا ته چې په ولک کې ضرب ورکینو 49 کروڑ ته راځي او یوتی ملذن ور کوي د خپل طرف نامین هندي مال مضافت د چندواري سره اجر عظیما اجر لوی لایق دی واتی سو په قدرت لري فکیف حال الکفار سرنګ وی حال د کفار دا حال الکفار رويستا اشاره دی خبر تو کړه چې کیف خبر مقدم دی او حال الکفار د مبتدا مؤخره ده او خبر ولی مقدم شوی ځکه ما صدارت د کلام غواړي متضمن دی مال او صدارت الکلام کا څنګه وی حال د کافرانو
اذا جینا چکل منگرا ولو من کل امت در امتنا بشهید گوا یشهد علی چپد امت بگوائی کئی بعمل وهو نبی و دا نبی دے وجینا بکم منگرا ولتا یا محمد علی هؤلاء پدے کسانو شہیدا گوا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتے وزلی ویلے رات قرآن والولا وما تلاوت شروع کو دازے میں شروع کو چی دیزے تراور سیدم نبی علیہ السلام راتے اشارہ وکړه چې بس چې ما ورته وکتل پیدا آینا و تزرو پان سترګې د اوښکو نه ډکې وي. الله یوم ایذن یوم المجی، یوم المجی کی اشارہ دی خبر دی کوي چې یوم اعزاز دا ایذن کی تنوین ایواز د جملې نه دی. یوم اذا جینا بکا یوم المجید ته جوړ ها مجید جینا نه مراد دی. یوم اذا جینا بکا لهؤلاء په دغه ورځ باندې چې تا موږ په دې باندې گواکو یود الذین کفروا خو خیوا کسان چې کافران دي واسو رسول د رسولنا فرمانی کړي د الله وې ان مصدریه په معنا سره لو تو ثواب بنا للمفعول او فاعل دواړو سره ده ما کچر بنا للفاعل شي نو ما حذف احد التائن احد التائن یو تاب حذف شي پاسل کې تتسوا ده وما ادغامها بسین او دام جائز ده چې په سین کې دغه شي مدغم شي ای تتسوا یا تسوا یا تسوا وان تسوا بهم الارض چې برابر دي شي په دوی باندې زمکه بیا یکونو ترابا مثل چې خوري شي په مثال ده دي زمکی لازم حولی ذکر د قیامت حول هیبت بڑے سختی کما پیات اخرى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ولا يكتمون الله نبا پټی دا الله نه حدیث ایت یو خبره اما عملو چې کړي او سوال دار چې بل آیت کې خرازی دی به وی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دې رب زمنګ مشرکان نه یو الته خو پټ کړه کنه نو دې جواب کوي او په وخت اخر یکتمون والله ربنا ما كنا مشرکین دا اوقات بدلی نه زمانہ بدل شمه تناقض پکې نشته. بس درود شریف وای.